ما کتونکو مسلمان ورونو ډیر خلک خپل ویښتو باسلو دپاره دغه جیل او دا مختلف شیزونه استعمالوي. آیا شریعت په روی دا څنګه دي؟ یاد وساتئ. بل صفا دی یا دا چې تاسو په ویډیو کې وکتله جمله شیزونه چې دي ویښته لرې کولو دپاره بالکل ټیک دي، روا دي، پې لرې کولی شئ. خو یاد وساتئ چې د بدن کمې حصې نه ویښته لرې کول پکار دي او کم نه دي لرې کول. اول روزې چې دي دا ګورې کټ کول او دا خلک چې فیشن پکې کوي او بیا نن سبا د فلمي اکرانو په شان خلک روزه کټ کوي، دا ناروا دي. دا اغیارو سره مشابهت دی، دې نه به ځان ساتئ. دې نه علاوه ګیره ده قبضه یو موټی چې دی دا سنت دی. الله دې موږ ته توفیق راکړي. یو موټی ګیره پرېږدئ او بل دا به نه کټ کوئ. دې نه علاوه د کل بدن ویښته انسان صفا کولی، خو د سوا د سینې نر دپاره سینې ویښته صفا کول دا منع دي. زیر ناف چې دي، زیر ناف چې تر کوم ځای پورې سړي لاس رسي لرې کولی شي، که دی ټول لرې کوي هېڅ حرج نشته پې باندې. لاسونو نه هم لرې کولی شي، په دې کې شرعي طور باندې قباحت نشته دی. چې کوم ځای نه دی لرې کوي خو یو سینې به نه لرې کوي، روزو به نه لرې کوي، ګیره مبارکه چې دی هغه به نه اخ کوي. او برید چې دی هغه د خرۍ نه بلکې ښه یې واړه کوي. نبي علیه السلام فرمایي اقصو الشوارب، تاسو ویښته واړه کوئ، وایې خلئ واړه یې کوئ. نو خریل هم نه دي پکار. کسو کې خرۍ څه کراهت نشته، پکې اجازت دی ورته، بالکل اجازت دی. امید لرم زما دا ویډیو به تاسو خوښه شوي، در سره شیر کړئ چې دا حق او سچ پیغام چې د زما نور وروڼو ته ورسیږي. شکریہ، جزاک الله.